څومره چې هم د آیفون شوقیان دي نو ویډیو ګورئ ځکه ملګرو چې اختر له خلکو ځان له آیفون یې راوغوښتي او په ډېر کم ریټ باندې خلک وایي په پاکستان کې پیسې نشته خو په پاکستان کې چې څومره پیسې دي ځکه موږ ته خو مختلف قسم ځایونو نه رابطې کېږي نوید بهی نن راته پلان کې دومره ووالې نن مې ډنګري ته دومره ولېږلې هغه ډوک پوکو نو هغه ډوک پوکانو او ګڼکاپانو هم دا سوچ کړی دی چې د خلکو سره پیسې شته خو په کومه طریقه به یې وهي په دوکه باندې نو زموږ دا وروڼه وایي چې یاره کور ته راله راورسي چې تکلیف پسې ونه کړمه نو چې کله هغه ہوم ډیلیوري یا راورسي یا راونه رسي چې راورسي خښتې ورته پکې بنده کړي او چې راونه راځي نو بیا ته ډیمانډ کوي د څه راځئ د دې روډ دا وایسونه واورئ نو بیا سره نورې خبرې کوم نوید بھائی السلام علیکم نوید بھائی زه د مردان یم او زه اسلام آباد کې کار کوم ما سره یو ګیم شوی دی په دې فیسبوک باندې ویډیوګانې راځي یاره دا زه ته اپلوډ ښیم یاره چې دا ته وګوره چې دا څه حساب کتاب دی یار نوید بھائی السلام علیکم نوید بھائی په دې موبایل په دې فیسبوک باندې نن سبا د موبایلو د ویډیوګانې ډېرې را روانې دي دا کوټه سیټ ته او بلوچستان دغه سیټ ته د موبایل خرڅېږي دا ویډیوګانې را روانې دي जी अस्सलाम वालेकुम सर जो भी मोबाइल परचेज करना चाहते हो मैंने आपको अपने ग्रुप का लिंक दिया है सबसे पहले तो आपने मेरा ग्रुप ज्वाइन करना लाजमी होता है वो इसलिए होता है वो आपके फायदे के लिए होता है कि आप हमारा जो है ना फेसबुक पे ऐड देखा होता है आपने कोई एक ही मोबाइल का अगर इसके अलावा आपको और मोबाइल पसंद आता है आप और मोबाइल खरीदना चाहते हैं इससे भी कम रेट वाला लेना चाहते हैं तो आपको मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना होगा हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना लाजमी होता है हर मोबाइल के ऐड लगाते हैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक आपने जो भी मोबाइल परचेज करना आपको मोबाइल मिल जाएगा जो चीज 1 लाख रुपए की होती है हम 20 से 25 हज़ार रुपए की देते हैं कम रेट में देते हैं जो भी मोबाइल लेना आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं अगर आपको मेरी वॉइस की समझ नहीं आती मेरे भाई कोई बात नहीं है कोई टेंशन वाली बात नहीं है मुझे वॉइस कर सकते हैं वॉइस पे पूछ सकते हैं ग्रुप मेरा ज्वाइन करना लाजमी होता है शुक्रिया जज़ाकल्लाह अपना ख्याल रखिएगा نو دې ته ما پیسې سینډ کړې وي چې تا ته به موبایل درشي که نه زموږ ګاډی به درځي نو دوی اوس یاره کېدو کې کوي ګاډی ګیر شو او دغه شو هغه شو او پیسې د سړي نه والي او بیا موبایل سړي له نه رالېږي دا څه حساب کتاب دی یار دا پټوال خلک دي دا پیسې مې ور سینډ کړي دي او اوس یاره موبایل دا خو لکه لا یو ویډیوګانې راځي که نه په فیسبوک باندې چې دا څه حساب کتاب دی یار نو ما پیسې ور سینډ کړي وي یو آیفون موبایل مې اخیستلو نو یاره چې پیسې مې ور سینډ کړې نو بیا ما ته ویل 10 بجې به تا پسې رینګ کېږي وایي زموږ ګاډی به درځي وایي نو دا ما ویل ته به دي ته 10 بجې رینګ کوم خو دې رینګ ونه کړو نو دوی ما پسې رینګ وکړو نو ایکسایز وایي کسټم ګاډی ګیر کړی دی 10 روپۍ نورې راولېږه دا ټیکس دی پې نو دا څه ورته وایي ما 15 روپۍ بیا ور سینډ کړې نو یاره دوی هغه وارلسټ اواز هم پکې راځي پولیسو سره نه دا موبایل چې ورته موږ یو دندې صحیح که نه نو دا څه حساب کتاب دی یار کسټم والا ما پسې رینګ وکړو چې تا په موبایل ټیکس دی نو لکه ټیکس هم موږ جمع کړو نو ما ته لکه موبایل راونه رسېدو دا څه حساب کتاب دی دا خو لکه لا یو ویډیوګانې نو په دې سه حکومت سه ایکشن نه لیا 5000 روپۍ یاد کړې که نه چې ما 5000 روپۍ راکړه نو ما ورته ورسېد کړې نو بیا یې راته ویل چې 5000 رانه واغسته وایي بوس نه مني یار نو ما ورته ویل واپس راولېږه واپس خو نه دغه کېږي وایي 15000 نورې راولېږه نو 15000 مې بیا نورې ورولېږلې نو وایي 15000 مې چې نورې ورولېږلې نو بیا یې ویل وایي بوس نه مني نو ما ته خو مخکې نور وایي بوس مني بیا ما ورولېږلې یاره چې 10000 روپۍ ټوټل شوي نو یاره بیا یې راته ویل وایي بوس نه مني یار وایي ما ته ټوټل پیمنټ وکړه 6000 روپۍ نو 10000 مې بیا 10000 نورې راولېږلې نو 10000 مې نورې ورولېږلې خو لکه ما ټول داسې ګیم دی سړیا دا ګیم دی د وارلسټ هم پکې پولیسو سره کوم موبایل دي که نه هغه هم دې سره ټایپینګ کې پروت دی بس تا پسې بروره 9 بجې ټایم کې تا له 10 بجې ټایم درکړی تا ته به 9:30 بجې ټایم کې رینګ وشي دی خو وګوره بس تا ته به وایي چې دغه باندې ګاډی ګیر شو یار هلته نه به تا پسې رینګ هم وشي وایي څومره ټایم نه دا دنده کې ډېرې تېزې خبرې کوي 10756 روپۍ ستا موبایل پسې وایي ټیکس دی نو کس ګیر کې یاره نو کس ګیر کې نو ما ورته بیا 5000 روپۍ دغه ورولېږلې ما موبایل ما سره نورې نشته نو ده ته ما ټوټل 25000 روپۍ ور سینډ کړل زما موبایل لکه رانیلې چې دا څه حساب کتاب دی دا کوم ګیم دی یاره زه خو په دې په خپله نه پوهېږم چې دا دې څه حساب دا کوم وزیرستان والے دي کویټه والے دي دغه کسان دي جوړه ما په خیر ښه ملګرو وایسونه تاسو واورېدل زموږ دې ورور سره څه چل کړی دی چې دته په فیسبوک او په پیج باندې یا په وټسپ باندې چې هر څه باندې میسج شوی دی درته نو دا یې دوکه کړی دی او دا یې په دې باندې مطمئن کړی چې آو د 1,00,000 روپو آیفون به زه تا ته په 10,000 یا په 20,000 یا په 50,000 درلېږم خو ته مونږ ته اول انټري وکړه اول یې ورته دا ویلي چې ګوره زموږ ګروپ په جوین کې که چېرې ګروپ دې جوین نه کړو نو بیا نه کېږي ګروپ دې جوین کو په هغې مطمئن کو چې آو ما خو ګروپ جوین کو اوس به یې 5000 روپۍ ما ته راولېږه دا زمونږ اډوانس کې پیس دی بیا به مونږ تا ته زه ته موبایل درلو او د کور مخې ته به ته انشاءالله اصولې بیا یو ورځ نیمه بعد رنګ وشو نو دوی وایي داسې عجیبه سیسټم برابر کړی دی چې کوم د پولیس موبایل دی چېرې دلته انکم ټیکس والا ولاړ دی او د هغوی د پولیسو ګاډی ولاړ دی نو وایي هغه اوازونه هم پکې راځي هغه انکم ټیکس والا سره هم ستا خبرې وکړي وایي څه وایي چېرې دلته ستا دا موبایل ونیو ګاډي کې تقریبا
6 7 8 هزار موبایل پرتی دي ستا په موبایل به کم از کم یاره 10,000 روپۍ ټیکس راځي او که هغه ټیکس پې جمع نه شي نو بیا یې نه در پرېږدي نو ما څه چلو کوو دی چې ما سره خو نور نشته خو 5,000 دي که 3,000 روپۍ مې ورته نورې هم ولېږلې نو چې هغه اصول کړې نو وایي بیا یې ویل چې یاره زمونږ سیب چې کوم دی هغه وایي چې زمونږ اصول دا دي چېرې یو 10,000 روپۍ نور راولېږه نو بیا به ته میلاو شي نو ما ته ویل نوید بھائی په دې باندې ویډیو وکړه ما ورته قسم دی میسج کړی هم دی خو ما ته ویل نوید بھائی ما ستا ویډیو نه وکتلې نو ما ورته ویل مېل مونږ تاسو ته مخې ته ږدو خو افسوس دا دی چې د عبرت ماده شته نه چې کله مونږ په داسې طریقه باندې پیسې بیلو یا یې ګڼکپان زمونږ نه ووهي نو بیا وایي یاره مړه دا څه چلو شو یار بیا یې درته هم یم چې داسې یو سخي ارسلا خان یو ښه مسلمان ما د اوسه پورې نه دی لیدلی که تاسو لیدلی هم را سره کمنټ کې شریک کړئ چېرې تاله د 1.5 لاک روپو سیز په 30,000 او په 40,000 روپۍ باندې درکوي داسې کس ما نه دی لیدلی په خپل ژوند کې نه ما داسې کس لیدلی دی چېرې د احساس پروګرام په ذریعه یا د بېنظیر انکم سپورټ په ذریعه داسې قسم انعامات په ذریعه باندې یاره وایي دومره راته راولېږه ما ته صرف اور صرف 500 روپۍ راولېږه او ستا 20 لاک روپۍ چې کوم دی امداد راختلې دا دله زه در لېږم ما داسې مسلمانان نه دي لیدلي چې تاله به دومره پیدا درکړي نو دا ټول ډوک پوک دی د الف نه واخله د یې پورې چې تاسو څومره هم رابطې کېږي یا تا چېرته څه ہوم ډیلیوري سسټم کتلی نو دا ټول ډوک پوک دي په دې نه ځان وساتئ ګینې بیا به تاسو هم بله ورځ دقه شانتې ژاړئ څنګه چې زمونږ د دې روډ نه پیسې ووالې ویډیو لازمي به تورئ عبرت مخکې شیر کوئ که بل روډ ته مسلمان ته فایده ورسي نو ډېر به ښه ځکه د ورځې د دنیا زموږ مسلمانان وروڼه په دې باندې دوکه کېږي نو که زموږ د دې ویډیو په ذریعه باندې یو سړی هوښیار شي نو دا به ډېر ښه چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته اخر کې اواز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې او مسلمان دې دې وي الله پامان